ګستاخي دا معنا چې څوک نعوذ بالله و نبی علیه الصلاة والسلام ته ښکنځل وکړي او یا د نبی علیه الصلاة والسلام په ذات اقدس او نسب مبارک یو عیب پیدا کړي او یا د نبی علیه الصلاة والسلام په دین و خصلتو کې یو عیب پیدا کړي او یا د سپکاوي په غرض د نبی علیه الصلاة والسلام تشبیه د بل شي سره ورکړي یا نعوذ بالله پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې لعنت ووایي او یا شرع ورته وکړي و نبی علیه الصلاة والسلام ته یا د داسې شي نسبت و نبی علیه الصلاة والسلام ته وکړي چې هغه د شان اقدس سره مناسب نه یا داسې نورې د سپکاوي خبرې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان اقدس کې وکړي داسې ټولې خبرې چې دي دا د نبی علیه الصلاة والسلام په ګستاخي کې راځي او د ګستاخ رسول حکم دا دی چې کوم څوک د نبی علیه الصلاة والسلام په شان اقدس کې ګستاخي وکړي نو داسې انسان مرتد دی او کافر دی نو داسې مرتد او کافر ګستاخ انسان به اول حکومت چې دی هغه بیا قتل کوي مرداري به کچیر حکومت نه کوي قتل حکومت مردار نه کوي نو بیا رعایت باید فوراً داسې انسان قتل کی حتی چې د ګستاخی په خبره کې د توبې مهلت یا 3 ورځې بندي کول هم نشته بلکې د توبې مهلت ورکول او یا 3 ورځې بندي کول د مرتد حکم دی د ګستاخ رسول حکم صرف کې صرف قتل کول دی بس چې د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې څوک ګستاخی وکړي بس هغه به قتل کیږي هغه به قتل کوي یا حکومت یا رعایت او د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې د ګستاخ انسان د معافی هیڅ گنجایش هم نشته چې بیا دا سړی معاف کړي چې بابا دا دونه مسله نه ده الیاذ بالله یو خبره په نبی اسلام څخه کړې ده بس دا د معاف نه د بعضو کسانو د هغه رقم کمزوري عقلونه شته چې د ګستاخ څخه پوښتنه وشي چې دا ګستاخ په دې ګستاخي پیدا نه پیدا په ختم نبوت پیدا نه پیدا او دا ګستاخ د معاف سی بیان نه کوي لیکن نه د ګستاخ په باره کې حکم دا دی چې بس ګستاخ انسان چې دی هغه قتل کیږي حتی چې پر دې خبره باندې د صحابه کرامو څخه رانیولې بیا تر نن تاریخ پورې د ټول امت مسلمه پر دې باندې اجماع ده چې دا رقم انسان به قتل کیږي حتی چې علامه ابن عابدین رحم الله تعالی په خپل کتاب رد المحتار علی الدر المختار 202 نمبر صفحه 4 جلد کې لا تر دې حد پورې لیکلي دي دی وایي چې اجمع المسلمون ان شاتمه کافر وای پر دې باندې د ټول امت د ټول مسلمانانو اجماع راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د ښکنځا کوونکی دا کافر دی مرتد دی وحكمه القتل او حکم د دا رقم انسان قتلول دی چې دا به قتل کوي ومن شک فی عذابه وکفره کفر او کم څوک چې د دا رقم انسان د عذاب په باره کې شک وکي او یا د په کفر کې شک وکي دا سړی هم کافر دی چې کم څوک د ګستاخ رسول د عذاب په باره کې شک وکي او یا د کفر په باره کې شک وکي چې دا به کافر یي که به نه دا سړی هم کافر دی